بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو په عبدالعلی خان سپورټس کمپلیکس کې چې نن د باډي بیلډینګ کومې مقابلې وي په هغې کې چې په 1 نمبر کم راغلی دی اتب زموږ په خوا کې ولاړ دا ټول دغه مینان دي، یعنې دغه پین دي، دغه ملګري دي او هغوی د مخکې نه په دغه یقین کې چې زموږ دغه کسب ګټي او هغه شانته شوه هغو ګټله. تپوس به کولک به ځان پې یو چې څومره وخت پورې دوی چې کوم دی د خپله باډي جوړه کړې د دې لپاره څومره محنت کړو، څومره ورځونه لګیا وي. السلام علیکم. یاره جی زما خو تقریبا 40 ورځې شوي چې ما ډایټ شروع کړی وه. ما ډېر کم وخت سټارټ اخیستی ځکه چې خلک ډېره په 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې سټارټ دي او ما تقریبا چې 40 ورځو نه کم وشو چې مزه ډایټ ما شروع کړی دی. بس په محنت مې ځان راورسو دی حد ته او دا حق نوا استاد ما استاد مو ده او استاد کوم کلب دی جی دا سپریشن کې نن سبا د کلب پرې هر کنه او لکه زمونږ سم استاد یادېږي ځکه چې دا زی خط ته دی استاد را رسولې ما او جواب سلوي خورځې دوه کړې دي نه مخکې پریکټیس او جواب دی نه مې مخکې کړو خو لکه بس کم ډېر به مې کوه او دا سلوي خورځې شو تقریبا چې ما خو کولو سٹارټ اغشتلې بس کړې مې جی یقین سره وی چې مقابله ته کم کسان راځي زبر ګټم بالکل جی په دې نیت را روان شوم ما زبر پلاس وین کوم دا تو لکه دا باډي جوړول دا یو شوق دی کنه چې باډي جوړول د دې لپاره څه خوراک څه یاره جی دې لپاره خو تقریبا چې ما ډایټ شروع کړو چکن او چاولې غوښه به دا یې شیدلې ما خوړلې ما روټۍ اوسه بر نه راخوړلې کبو انډو سپین دا بس ما خوړلې 40 ورځې ما خوړلې نن پس په خوري کنه بلې مقابله ولې نه جی به خورم به بلې ته هم تیار یم او زه خپل کلب هم چلوم سړی روکې دا ټول زما سټوډنټان دي خو دې استاد جي په وجه باندې زه تر سړی روکې ستا خپل کلب او جی وچلو تا هم ګټله او جی بس سره دا ځوانان سړی روکې سي دا سره شاګردان مې او جی سټوډنټان مې دا بس د دې ما سره مینه سپورټ کړم دا یو کوم بس دینه بس په نورم خوشي اوس په کلب هم او ان شاء الله کلب نو ځوانانو ته سم مخاور کې لکه په دې موقع باندې ډیر ځوانان چې کم دي سیب جیم زمونږ جیل ته بر سیب جیم دی او جی نیر ته پاسه چې کم دی سر ډیری ځوانانو ته سم میسج ورکړي. یاره جی زه خو دا وایم چې دی گیم شروع کی او دې سره سړی هر قسم حالت غلطونه بچي چرسون نه بچي نشون تماشونه به بچي کلی کې پزول ناسونه به بچي چې یو سړی د کلی کې پزول کې نه را دي شي گیم دیو کې بس نور سني صحت خو به جوړ شي کنه او جی ذهني بم پیټي بس صحیح ذهني بم پیټي نشو تماشونه بچي. استاد لګ راشي د دې خوښه استاد سره به خبره ترې کوو ته بس ته په خوښه کنه بس ته ګټه کمه کتونکو اته خپل کلب هم چلی په سړیرو کې او هغه خپل کلب یقینا چې د محنت سره وا هغه جیت مو کو استاد تاسو باډي بیلډینګ کړي خپل پیژنګلو سره جی زما نواز نوم دی زه صدریاب دولت پور سره تعلق ساتم هغه زم او د سپریشن جیم چلوم مثلا کان سره گیم کوي شاګردان سرسایز د دې شپږ میاشتې کورس دی دغه تیاری کوي بس فریضو کې بیا نه پس چې کوم دی ته مقابله لرازي موږ بیا لکانو سره دغه کو کنه شوینګ ججمنت بیا افسران کوي لاندې دوی خو صرف شوینګ کوي کنه نور خو وزن چتول یا سبل سکبل سکه دی په کار راځي نه جی دا لکه دا ټول چې لکه چا 60 کیلو ویټ کنه نو هغه ټول 60 کیلو ویټ شپږ کسان برابر کې دینه بیا کلاس جوړ کینو اینه پس چې کوم دی بیا دی هغه شان جنگي دا نه چې لکه بل 100 کیلو ویټ یو دا بل 60 یو هغه سره دا کینو لکه دا سینې دا په ویټ باندې کنه په ویټ باندې جی دا په ویټ باندې اسی دا بدن دونه غټول دا نقصانی خو نه بدن لپاره نو جی هغه دغه نقصانی چې لکه اوس د سر سایز نه کړي او درې سلور کاله داسې 15 کاله گیم نه کړي او د एकदम میډیسن شروع کی پروتین خوري دغه خوري ستنی وی یا یو استاد نی هم د څه تیاری کوي نو هغه ولړي خرابېږي دی لکه خپل دغه چې گیم کوي دا گیم کې اوزي د کورسونه پروتین خوري او د سغه گیم کوي دغه گیم کې جی اوزي تو سلوي خورځ یاد کړم نو سلوي خورځ ټرین خدا نو دی مخکې نه موږ سره لکه تیاری کړو گیم به پریز به شروع کو مات به کو بیا به یو میاشت کو بیا به د کوم سټپ بای سټپ دی دغه شان دا مقابله وکړه جی جونیئر کتونکو د استاد خبره چې سلور 15 کاله د پریکټیس نه وي او دی ګولې انجکشن یو د باډې د غر پرنده د وجود د لپاره نقصان ده دی بیا هغه پریز مات کړه د چې سلوي خروج ذکر وکړو د دینه مخکې د پریکټیسو دا وینه د څومره ځوانان چې کم دي د دې باډي بیلډینګ سره شوق ساتي دا تاسو ګوره دا په سونو ځوانان چې کم دی راغلي د مختلفو کلبونو نه د مختلفو ځایونو نه د هرې لوبې خپل شوق دی او عبدالعلی خان سپورټس کمپلیکس انتظامی ورته دغه ټول سہولیات چې کم دی هغه مهیا کړي دي تاثیر الله صاحب مننه کوو نو کتونکو نن هم د سره دغه گیم شریکو او دغه عاطف سره هم پکې خبرې اترې وکړې نور هم چې کم دی دویم دریم راغلي دي
کوشش وکړو زموږ سره اوسئ. کوم څنګه چې موږ د دغه یو لوبغاړي سره خبرې وکړې چې په دغه یو مقابله کې هغه اول راغی دی به بیا جنګیږي هغې کې به بیا پته لګي. خو زه په دې موقع باندې علم خان چې کوم دی دلته یو تاجر هم دی او ورسره د کلونو راسه چې کوم دی زموږ تنګي کې څنګه چې یار محمد یادېږي نو دغه شانتې په ټول ډسټرکټ کې چې کوم دی علم چې کوم دی علم خان د دې دپاره یو ډېرې زیاتې هڅې کړي دي. دا ځوانان راټولول د دې یو بیل شوق دی نو موږ ورته داد هم ورکوو خراج تحسین هم ورته پیش کوو. هر کال چې دا مقابلې وي څه کې زموږ نصیبه وي څه کې نه یعنې دعوت راکوي نو خبره ترې به ورسره کوو چې دې کې څومره کلبونو حصه اخیستې ده او دا څومره وخت پس دا مقابلې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علم نامه مې ده د باډي بلډینګ چارسده باډي بلډینګ اسوسییشن ممبر یم. د شلو کالو تقریبا موږ دا باډي بلډینګ مقابله هر کال کوو. دې کې تقریبا موږ سره 24 کلبه دي. دا ټول هلکان دا استادان شاګردان راولي دې کې حصه اخلي. خو دې کې موږ ته غټه مسله دی چې کله دا موږ دا ایونټ منعقد کوو نو د دې ټول اخراجات موږ زیاتره خپله کوو. دا پیرت بو شو سپورټ افسر صاحب ښه سړی راغلی دی پکې تعاون وکړي. کني زه خو د ایوب خان ورور ولاړ دي د باډي بلډینګ متعلق تپوس کوم زه پکې یو ګیلو کوم چې یاره ګورنمنټ د طرفه موږ سره هېڅ قسمه تعاون نشته. ځکه تاسو نن جیو ګورئ که نه جهانګیري ټوپک او د چرسو سرګټ دا زیات شو. خو که موږ ووایو چې د باډي بلډینګ دا کلچر لږ غونتې کې په ټي وي متعارف کې لږ غونتې په سوشل میډیا لږ پکار دی سرکار د دې ایونټس منعقد کوي او دا هلکانو کې دا یو آګاهي وشي نو باډي بلډینګ چې دا د ټول سپورټس بنیاد دی. باډي بلډر بچي چې ته هر ځای ته لېږي که هغه آرمي ته ځي که پوج ته ځي که نوکرۍ له ځي که کوري هغه پیټي د هغه کار بار یو ټکي هغه اعصابي مضبوطي د هغه را روان بچي به ښې په لاسو خپو به روغي ځکه هغه ښکلې وجود یې پیټي. نو زه حکومت ته دا اپیل کوم خپل منسټر ته خپل وزیر اعلی ته خپل سپورټ افسر ته چې مهرباني وکړه دا باډي بلډینګ هم کم چې ته سرکاري ایونټ کې دا هغې کې شمار کا دې له حصه ورکړه د دې لپاره هلې ځلې وکړې. ډیره زیاته مننه کتونکو څنګه چې علم خان محمد علم خان د سپورټس افسر ستاینه وکړه نو موږ هم همیشه په دغه لوبو کې ستاینه کوو چې دغه ټول سهولیات چې کوم دي په دغه موقع ورکړل شوي دي. خو محمد علم د تیرو 60 کالو راسي دا کاوش دی د 60 کالو راسي او دغه خپل اخراجات او دا څنګه چې خبر وکړه چې دا د یو ښه لوبغاړي بنیاد د بنیاد او د حکومت ورته هیڅ قسمه توجه نشته. موږ به کوشش کوو تاسو الله صاحب سره به خبرې اترې کوو. تاسو الله صاحب لږ راشئ وختن په وختن زموږ دغه سپورټس کمپلیکس چې کوم دی هغه ګرم ساتلی وي او دې پرې محمد علم چې کوم دی هم پیدا اخیستې ده او د علومو چې کوم دی یعنې د مدرسو دې پرې ټورنمنټ را روان دی هغه ډېر ښه ټورنمنټ یې هم تاسو سره کوو نو هغه ښه دی کار کوي. خو زه یم چې محمد علم ورسره کینی نو نور به هم چې کوم دی نو د دې باډي بلډینګ والا ته توجه شي. ډسټرکټ سپورټس افسر دی تاسو الله صاحب نن دوی ستا ستاینه کوي چې موږ له ځای راکړه موږ له موقع راکړه خو محمد علم د تیرو 60 کالو راسي دا کوشش کوي ډېر ښه لوبغاړي دي ځای نه ویستل خو د حکومت دې خلکو ته توجه نشته. څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ټایم په ټایم راغلی او زموږ دا اکټیویټیز چې کوم دي دا هم هایلایټ کړي دي او انشاءالله کوی به څنګه چې تاسو ویل شکر الحمدلله د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس او ورسره زموږ ټول ګراوندونو کې چې کوم دي نو اکټیویټیز هغه سټارټ وي او زموږ کوشش دا وي زموږ د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن خاص کر زموږ ډیپټي کمشنر صاحب سعادت حسن صاحب ورسره د هغه ټیم چې هغه کوم دی که اے ډي سي صاحب دي که اے سي ګان دي ورسره د زموږ د ډایرکټر جنرال اف سپورټس او د سیکرټري سپورټس هم دا کوششونه دي چې په صوبه کې او په هر ضلعو کې دي ګیمز شروع وي. ورسره زه به یو خبره بله هم وکړم چې زموږ ایم پی ایګان صاحبان هم لګیا دي او د خپل وس مطابق چې کوم دي د خپل اکټیویټیز لګیا دي په خپلو علاقو کې د اکټیویټیز کوشش کوي چې هلته اکټیویټیز شروع وي. دا خبره د باډي بلډینګ نه نو زه به دا ووایم چې دا باډي بلډینګ چې کوم دی نو همیشه دوی لګیا دي د تیرو 60 کالو نه چې کوم دی نو ریګولر په سالانه دغه باندې چې کوم دی بنیاد باندې دا پروګرام دا کوي. موږ چې کوم دی همیشه کوشش کړی چې باډي بلډینګ څومره دا ایونټ چې کوم دی نو هغه چې کوم فیسیلیټیټ کو انشاءالله رحمان څنګه چې عالم تاسو ته ویلو ډېر زر چې کوم دی دلته په کې پی لیول باندې او د پېښور ریجن په لیول باندې چې کوم دی نو یو غټه مقابله کېدو والا ده.
یو غټه مقابله کېدو واله موږ سره یار محمد جي زموږ د تنګي تحصیل د ده یو کوشش دی یو خصه ده او پنجاب هم دی خو شوق داسې عجیبه څیز دی چې داسې لوبې کله راشي نو 20 کارونه پرېږدي او هغې ته ځان را رسوي نو دا باډي بلډینګ دا یو بیل شوق دی څه به وایې په دې موقع باندې یار محمد صاحب؟ ډېره مننه افغان صاحب چې تاسو موږ له ټایم راکړو زه د تنګي تحصیل د باډي بلډینګ اسوسییشن صدر او د 400 ډیویژن سینیئر نائب صدر یار محمد عادل څنګه چې تاسو ګورئ هر کال زموږ د باډي بلډینګ مقابلې کېږي د 400 په هر یو په انټرنیشنل سطح چې تاسو وګورئ نو کھلاړي ته ډېر زیات مراعات ورکوي د هغې حوصله افزایي کېږي خو زموږ په ډسټرکټ کې داسې یو قسم نشته چې زموږ خلک سپورټ کړي او دې سټیج ته راولي د نشو تماشو نه بچ کړي نو زموږ خو دا کوشش چې دا تقریبا د 22 سال نه دا کوشش کوم ځکه چې زه د تنګي تحصیل سره تعلق ساتم او تاسو سره ډېر د بچپن نه را روان یو نو زموږ دا یو مین پوینټ دی چې زموږ څومره کوشش چې ینګ جنریشن د نشي تماشې نه بچ کو او د سپورټس ته راولو د ګیمونو ته راولو دا زما مکمل دا کوشش دی چې زموږ څومره کوشش بل زه حکومت ته خواست کوم دا ریکویسټ ورته کوم چې زموږ د ینګ نوجوان طبقې له لږ شان دی سپورټ ورکړي اکو فینانشل ډېر ښه پلیران شته زموږ په ډسټرکټ 400 کې خو سپورټ ولا څوک نشته چې زموږ له سپورټ راکړي صحیح ډېره مننه ډېره زیاته مننه کتونکو دا و یار محمد عادل تنګي نه چې د 22 کالو راسې چې کوم دی دا یو کوشش یې کړی دی کوي یې تنګي کې چې کوم دی ډېر خلک د نشې تماشې نه بلکې د کالج د وختو نه چې هغه ټیم نه په سیاست کې هم چې کوم دی یو کردار و صدر هم پاتې شوی د مختلفو تنظیمونو پیپل پارټۍ پیسې خبرې مقصد مې دا دی چې دا څومره ځوانان راغلي دې لوبې سره شوق کوي بدمرغي دا ده چې توجه ورته نشته نه د حکومت لخوا نه د ضلعي انتظامیې لخوا دا اپنی مدد آپ د دوی په چاندو د دوی د کلبونو په هغه ګټه وټه دوی دا پروګرامونه چې کوم دی را جوړوي او د 400 نه چې کوم دی یو ښه لوبغاړی خو چېرې دا دومره زرخیزه خوره ده دا یار محمد عادل چې کوم دی دا په خپل وخت کې یو ښه باډي بلډر و دا دلته کې چې دا کوم کسان وینئ تاسو نو دا د صوبې په کچه نه چې د پاکستان او په نړیوال کچ باندې دوی خپل ټیلنټ ښودی شي خو دونه وسایل نشته یو خو هغوی مزدوري وکړي بل خو راشي باډي بلډینګ له دا خلک غواړي خو هغه سهولیات نشته دي نو دغه سهولیات ورکول پکار دي یقینا ډېر ښکلي ګیمونه زه د ټولو ځوانانو ته چې کوم دی نو داد ورکوم چې د دې فتنې په دور کې د نشې تماشې په دې دور کې دوی دغه شانتې لوبو له ترجیح ورکوي ځوانانو کې ټیلنټ هم شته شعور هم شته خو بدمرغي دا ده حکومت چې کوم دی انتظامیه چې کومه ده د کاغذونو د خده پورې د تصویرونو د خده پورې عملی چې کوم کردار دی هغه دغه ګیلې شکوې چې کوم دی هغه مخې ته راځي دا تاسو وینئ چې دا لوبغاړي دي او دا مقابلې کیږي دې نه پس چې کوم دی بیا به پته لګي چې کوم یو پکې د 400 په کچه باندې نوم ګټي کدونکو دغه پروګرام هم د سر شریکو ډېرې ښې لوبې دي دغه شانتې باډي بلډرانو له دغه شانتې لوبغاړو له داد ورکړي او حوصله افزایي وکړي چې نوي کول چې کوم دی هغه لوبو طرف ته رایب شي ډېره مننه